اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم وصل علیہ. الطلاق مرتان. نو طلاق باندې خو مونږه ان ډیټیل بیان وکړو. اوس دا هغه طلاق الله ذکر کوي چې پاغه کې خاوند رجوع کول شي، خاوند ریټرن کول شي. نو که یو طلاق ورکو یا دو طلاق ورکل نو خاوند ته حق د رجوع شته کله within waiting period د عدت دنه او عدت د 3 menses یا 3 months یا delivery if she is pregnant. دا خبر تفصیلی ذکر کړی دی چې درې قسمه عدت تر طلاق لپاره یا 3 menses یا که menses ناراضي نه بیا 3 میاشتې او که هغه نه یو پریګننسي وي نو بیا ډیلیوري. نو چې کله خاوند په دې طلاق کې رجوع کی نو طلاق از hanging here. صحیح شو افیکټیو نشو ان سل طلاق از here. نو که دو طلاق ورکوي رجوع خو یو کړه نو they both can live as husband and wife. صحیح. خو که یو ځل دې بیا خطا شو یو لفظ بیا وویل نو they will become altogether 3 طلاق او 3 طلاق ته مغلظ وي بیا پاره کې حلالې ته ضرورت دی. دوی روز کړي او دا ویټینګ پیریډ چې کوم دی نه کاغه هم ذکر کړو او تا به لیکلې چې ما یک بغیر رجوع دغه 3 منسز یا 3 میاشتې تیرې شوې نو دا طلاق رجعي اتوماتیکلی طلاق باین وګرځي او چې طلاق باین وګرځي نو بیا نوې نکاح ته پکې ضرورت بیا دغه سره رجوع نشي کولای. بیا به یو وار بیا مولوی صاحب راولي او نکاح وکړي. الطلاق مرتان. طلاق رجعي دو کرت دی یا یو کرت. خدا دو کرت څه کوي چې دا میکسیمم دی. اوس نو چې دا طلاق وکړ نو بیا وسکه فامساکم بمعروف فیاسات الذی خذب بمعروف فخطر کا او تصریح یا آزاد ول خذب باحسان باحسان. یعنی په خطر کا باندې یادې ته رجوع کول دي اکه اراده دي نه چې دې سره خځوان تیرې نو بیا خبردار چې بس ویټ او انتظار وکړه چې دا عدت تیر شي او دا آزاد شي. فامساکم بمعروف او تصریح باحسان. فامساکم بیا ساتل الذی خذب بمعروف فخطر کا او تصریح یا آزاد الذی باحسان فخطر کا ولا يحل لكم. اوس الله تعالی فرمایي چې یو خود مہر یو د مہر مسله تفصیلی رسول روانه ده خو یو د گیفټس سړی چې کله خزه خاوند سیږي نو کله سړی وای دا اگر چې مونږه برث ډے کې بلیف نه کوو خو بل فرض تاراړه څه گیفټ ورته ورکو یا دا د میرج هغه سرمنی خلق څوک مناوي خوشحالي چې خوشاله پوری اله مناوي. صحیح شو ایت سالګره وای صحیح ورته سالګره وای ورته چې خوشاله کوري نه ته برثي وای ورته ځکه د مرګ خو بیا برثي مناوي اخو بیا تر مرګ کم انده. نو سای کې څه گیفټ نو ورکړي د آرټیشیانه ور راوړي دی یا بل ځای اوس طلاق واقع شو نو بیا هغه نه وډرا کې هغه شی هغه ته واپس غواړي. الله تعالی وی دا حکار نه دی. ولا يحل لكم اجائز نرتا زپارا ان تاخذوا چې واخلې تاسو مما غاتیتم الله چې ورکړې مې دوی ته به تورې گیفټ شیئن سشی الا ان یخافا مگر علا چیریگی دادوالا اللہ یقیما حدود اللہ چی بقائم نکریشے حدود دا اللہ تعالی ایوب الفصیب خبری کئی آگی زمانہ بیا دمرا گولڈ یوڑا ابیا اداو کرل نو کدار رستوی نو بیا پکارا جسا انڈرسٹینڈنگ پیدا کی چیر بل دا دورا توالا او دا دورا ما تا واپس راک
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ کچر تاسو یریدئ اللہ یقیما چی دادوالا با قائم انشی ساتل حدود دا اللہ فلا جناح علیہم ننشتر گناہ دے دوالو بانلے فی مفتدد بے پا آغشے کے چی بدلک ورکی دا خض آغا خاونتا دا طلاق پا مطالبہ نمونگ ذکر کرو چی خلع یو دا سے شیدے چی التا خاون طلاق ورکولو تا تیار ندے خو خدا دا غواړي چې ما ته طلاق ملاو شي نو خدا ډیماند کوي اوس خاون مفت کې نه ورکړي نو خدا ورته یا وایي چې هغه کم مہر مونږه مقرر کړی دی هغه در معاف کوم خو ما ته طلاق راکړه هغه مہر پرې دا زه ایکسترام څه شی در کوم خو ما آزاد کا نو څه ویل شي خلا تلک حدود الله دغه حدود دا الله دې فلا تعتدوها دا وایلیټ کوي ما ومن يتعد حدود الله اسوچ وایلیټ کې حدود دا الله فاولئک دا کسان الظالمون دا ظلم کون کې دي فین طلقها اوس دو طلاق ورکړي رجوع یو مکړه رجوع او مکړه نو ماته ته وایي چې استل هینګینګ دی فین طلقها کطلاق ورکړه دیلا دریم طلاق ورکورته دریم فلا تحل له نجائز ندے ددی خاون لپاره دا خدا من بعدو پس ددی دریو طلاقنا حتی مگر حلا تنکها چی دا سیکسول انٹرکورسو کے زوجن یو خاون سرا غیر او بغیر ددیڑم بی خاون دنا سیکسول انٹرکورسو کی صرف نکابہ نکاب نخلاسی سیکسول انٹرکورس پکی مست دے ذکر دے رہا اللہ تعالی دو لفظ ذکر کری دی تنکها او دیم زوجن نو زوج دیتا وای چې نکاح ورته شوی زوج یعنی خاوند څه ته وای چې نکاح ورته شوی او د تنکیحه لغوي معنی د نکاح سیکسوال انټرکورس کول حتی چې دا سیکسوال انټرکورس کی یو خاوند سره غیر د دینوم بني خاوند نه نو چې دې هغه ویټینګ پیریډ تیر شي او چرته یو بل خاوند سره نکاح وکړو او سیکسوال انټرکورس یو مشو او هغه خاوند ورته طلاق ورکړ او دا غینه ویټینګ پیریډ تیر شو نو اوس دا دې زوړ خاوند سره بیا اثر نه نکاح کول شي خبره ځین کړه خوص یو بلا مسئلہ تولی کے احمد چدرے طلاق چکل ورکلیشی برابر خبر دا کہ پا جدا جدا موقع ورکلیشی ہوئی ادرے والا پا یوزن نو دا واقعی شو ادا خدا مغلظ شوا دا واقعی شو او دا خدا مغلظ شو اوس یو بل خاون سره نکاح وکړه د خزي په دې شرط چې طلاق ورکړي سیکسوال انټرکورس سبب طلاق ورکړي چې دې بیا په نکاح کړ نو پنځ د درې امامانو پنځ د درې امامانو دا نکاح کیږي نه پنځ د درې امامانو امام مالک امام شافعی او احمد ابن حنبل رحمهم الله هغه وی دا نکاح نه شي ځکه دا شرط پکې ناجایز کیږي نکاح ورته لپاره نه طلاق وکړي نکاح شریعت کې دې لپاره چې تاو دابا ژوند کې روي او بل سره فائبر خپل مرګ پورې نو چې دا کنډیشن کې خود دا د نکاح د تقاضو خلاف دی دا د نکاح د تقاضو خلاف دی نو چې د نکاح د تقاضو خلاف دی نو دغه درې امامان وایي دا نکاح نه ده شوی او امام صاحب رحمت الله علیه فرمایي نکاح شوی دی دا شرط باطل دی نکاح شوی لیکن کنډیشن چې خیر طلاق ده د دې حیثیت نشته دا نل اینڈ وایډ دی ځکه امام رحمت الله علیه فرمایي چې نکاح په غلطو شرطونو باندې نه باطلېږي شرط اټسلف باطل دی شرط اټسلف دا باطل یعنی مثلا که یو خدای خاون سره نکاح وکړو چې نکاح کو خو شرط بدای چې ګوره سیکسوال انټرکورس باندې کو بس صرف نکاح وای اسه به بس کولو راکولو دین الوان دی بنوز صحیح نو دا نکاح او شو خو دا شرط باطل دی ځکه دا نکاح تقاضو خلاف دی دا څه شي نکاح کیږي دې لپاره
دا نکاح تقاضو خلاف. نکاح کو خو بچی به نه پیدا کو، نکاح کو خو بچی به نه، دا شرط باطل دی. نکاح itself is okay. ها البته دا خبره ده چې په دغه شرط باندې نکاح کول itself یو ناکار عمل دی. په دغه شرط باندې نکاح کول itself یو ناکار، وایي تا دا شرط نه ممن. نو چې سره دغه شرط نکاح وکړو نو نکاح شو شرط باطل دی. څوک په هغه امپوز کول نشي تا منلې و موږ سره چې بوله طلاق ورکوم او نه ورکوم. هغه وایي نه ورکوم، نه په عدالت زور کول شي، نه په پولیس زور کول شي، نه په دغه لومړنۍ خاوند زور کول شي، نه بل څوک نه ورته مولوي سره ویل شي چې طلاق ورکوي. ولې به طلاق ورکوي؟ خبره ده کړه. او دلیل حدیث یو صحابي له داغه نامه د رفاعه خپل خدای ته 3 طلاق ورکړي. اخذ بیان کاو کو عبد الله ابن زبیر سره، عبد الله ابن زبیر خود خدای دا لومبنه خاوند ډیر خوخو. نو یو ځل پیغمبر علیہ السلام تراله او خپل یو کپڑا یا چادرې هغه نه داسې دغه جوړ کړی دی. پیغمبر علیہ السلام ته ما وجدت معه الا كهربة صوبي هذه. انین وای ورته سوی ورته انین چې اریکشن نه کیږي سوی ورته انین نو ورته وې دغه څه مسله ده. نو پیغمبر علیہ السلام ورته اتريدين ان ترجعوا الى رفاعه، ته غواړې چې واپس رفاعه ته لاړ شي. پیغمبر علیہ السلام باټم لاین پک چې ته غواړې چې واپس رفاعه ته لاړ شي. ناغي ورته وې او شي. نو پیغمبر علیہ السلام ورته لا داسې نشي کېده حتا تذوقي غسيلته ويذوق غسيلتك. ترغي ممکن نه ده چې ترسو پورې تا ذائقه نه دا غسته داغه د شهادو او هغه ذائقه نه دا غسته استاد الشهادو هنيمون. صحیح شو. فاین طلقا کطلاق ورک دے خزتا دے دویم خاون پخپل مرزائی فلا جناح علیہما نشتر گناہ دے دوارو باندے. کم دوارو باندے؟ دیڑون بنی خاون ادے خدا باندے. ایت راجعا چدا واپس سی دوارا یو بل تپنوینے کا حکلا ان ظننا کد دوی اس دا یقینوی ان یقیما حدود اللہ چدئی بقائم ساترش حدود اللہ و تلک حدود اللہ ادغ حدود اللہ دے ابینوا بیان اللہ تعالی دا لقوم الآقوم تا یعلمون چاگئی پوئیگی و اذا طلقتم النساء دا اسی اوبلا مسئلہ دا چې وایذا طلقتم النساء اگر چې تاسو طلاق ورکړئ بیبیانو ته رجعي طلاق. کم طلاق؟ رجعي طلاق. فبلغنا اجلهن ادای نږدې شوې ورسېدې عدت خپلتا، یعنی عدت کې ورځ یا 2 ورځې یا 3 ورځې پاتې وي. فامسکوهن بمعروف نو ساتي دوی ځان سره پرجو باندې بمعروف په خطرې کا او سرحون لا یا آزاد کې دوی بمعروف په خطرې کا ولا تمسکون ادای ځان سره مساتي ډېر پاره ورته رجوع مکوئ زرارن چې تکلیف ورکې چې زه خو ډېر تنگ کړم استام تنګو. نو مثلا یو طلاق ورکړ لوک اٹ یو طلاق دی ورکړ طلاق رجعی، یعنی فار ایگزامپل 3 منسز یا 3 منتھس کی، اسی 3 منتھس کی یا 3 منسز کی 2-3 ورځې 3rd منسز کې پاتې شوې نو ورته لوي رجوع مې ورته کړی دا سمې کړې رجوع مې ورته کړی دا نو او دې ساتله فار ټایم بینګ. نیکسٹ پیوریفیکیشن چې راغی بل طلاق ورته ورکړ طلاق نه کړ او بیا دې مزید 3 میاشتې او چې 3 میاشتې ختمې دي نو بیا دې ورته رجوع مې ورته کړی دا دا سره اسی تک ټایم ورکې تنګې بادر کے سر پارا کے اللہ تعالی دا کام روا دے. ولا تمسكون ضرارا لتا زکه چې په دغه طریقه باندې د هغه عدت په دریو میاشتو په ځای باندې پوره 9 میاشتې شي سوره بشي 9 میاشتې.
ولا تمسكون لا ام بندوي دوی زرارن لتکلیف ورکول پیرادا لتا تدو چه تاسو زیاده ورسرو کئی ومن یفعل ذالکا اسوچ کئی داکار فقد ظلم نفسا نتاکی سراغ زیاده کریزان پر سرا ولا تتخذو آیات اللہ حضوا اتاسو منی سے آیتون دا اللہ تعالی حضوا المسخرا حکمون دا اللہ تعالی ایسر مسخری مکوئی وذکروا نعمت اللہ یاد کے نعمت دا اللہ تاسو باندے وما انزل علیکم نو نعمت دا اللہ سر چه خدای ایمان در کرده نو چه خدای دا ایمان در کرده تا خدای احکام سر مسخری کے وما انزل علیکم او آغا چی نازل کرده اللہ تعالی تاسو باندے بین الکتاب سی نازل کری قرآن والحکمہ السنت رسول پاک چه حکمت تڑکتی یعظکم اللہ تعالی نصیحت کے تاس تبہی دے قرآن و حکمت سرا واتقوا اللہ یرے گئے اللہ نا وعلموا کوشی ان اللہ بکل شیئن علیم چه تاکی سرا اللہ تعالی پارشے بانے عالم دے وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ اکل چه تاسو طلاق ورکل خودتا فبلغنا جلون ادئی عدت پورش فبلغنا جلوهن مانا یعنی عدت انقضت عدتهن عدت پورش ویٹنگ پیریڈ پورش نو چه ویٹنگ پیریڈ پورش نو دی مانا چه آزاد شوی مانا ایسا آزاد شوی فلا تعذلوهن منک ویمدوی ان یلکحن ازواجهن چه دی نکاو کے خاوندانو قلو سرا نو دا خاوندانو دلتا دو تصور دی یعنی یو تصور خود خاوندان چه دا کم خاوند طلاق ورکرد عدت تیر شو نو دا داغن جدا شو تصور شو داغن جدا شو باین شو یعنی طلاق یو ورکری دی یا دوا نو دا داغن شو جدا شو اس کدی بیا غواړي چې نکاو کی نو الله ته عربو بدا شکول هغه دله چې غتاله یو ځل طلاق درکړي ته بیا غسر نکاح کې الله تعالی داسې مکوا نوې نوې سب رشتې به جوړه دغه زور ولا غده شاید چې اوس دوړو ته احساس شوی یا به احتیاط کوي سبق یو معنا خدا ما د دې رقم د امریکا چې ما زه څه کوي همیشه د ځما ځوان لري ځوان زوتم او اول دغه چې مو کې د ځوان هغه سختي په یاد دي د ځوان ارڅو زحمت را باندې کوي یا زه دغه نه کوم نه کدی بیا واپس شي نه غزور خاون تم واپس شي په نیمه نکاح باندې بیا ټول ځان باندې زحمت تیرې چې بس یو ځل یو کار به شوی بیا بیا نه کوي یو معنا دا اځه معنا چې فلا تعذلون لا منک ویمدوی ان ینکحنا ازواجهن د دین چې دین کاو کې خاوندان خپل سره یعنی نو کسانو سره ځکه بعض اوقات عربو بنا شکول وای میړه کو یو میړی نو چې هغه طلاق درکته بوس بل میړه سره نکاح کې بس پرې دا اوس د پلار کور کې الله تعالی دا حکار نه دی الله تعالی وای دا حکار نه خل سره ذاته مکوا صحیح شو دې ته وای نکاح به وګان سوی ورته نکاح به نو نکاح به وګان د ایندوانو په مذهب کې ناروا ده چې مذهب کې ایندوانو کې چې خدای او ځل به وشي تاسو به وای ورته کونډه چې کونډه شي بیا غي د نکاح جایز نه ګرځي بس هغه به یا خاون سره ځان خدای په ور کې دا خاون شتې ته اور ورته کی دا عمر سره ځان وسولای تاسو جهالت ده ها سوته سوتی نو ځان سره وسولای یا کوي نو بس دغه یو رسوا ژوند دی بیا ورته اجازه نور کې چې خاون بل خاون وکیا بل نکاح وکا دا شرعاً ناروا دي مولانا قاسم سمنانوتوی رحمت الله علیه زموږ علوم دیوبند باندې شي زموږ مشر دی د ټولو علماء مشر دی نو مولانا قاسم سمنانوتوی دا هغه د دې لپاره یو مسلسل تحریک چلوړ څه کړو یو تحریک چلوړ نکاح به وګان په نامه چې دا زیاته دي دا دین دوانو مطلب د مسلمانانو سره تعلق دی دا د خور سره یا لور سره زیاته وړي کې یو خاوند مرشي هغه طلاق ورکړه دا غریب وځ دغه څه داسته دا دلیل او رسوا ژوند به تیرې دې سره بل خرج تا وګوره چې دې خپل ژوند دی خپل کوري خپل بچي او دا ور سره په خوشاله ژوند نو نکاح به وګان په نامه یو تاریخ یو چلو د مولانا قاسم صاحب رحمت الله علیه خپل یو خور وا هغه کونډه شو د 350 کال عمر کې صحیح نو ته بیان کو په جمعات کې او په دغه باندې مسجد کې بیان کوم په دغه باندې لیو سړي ورته ویږي یو مسله نو مولانا رسول رحمت الله علیه ورته اعظم خپل بیان یې کړی په خپل لاړ کوړ نو دوه تر ځامن درې تر ځامن راوغستل هغه یو سره ولادت نکاح کا دې ته غواهان کړ واپس راغی چې کوم ځای بیان پر خود نو بیان شروع کوم ځای بیان پر خود او بیان شروع کړه سړي ورته یې زما سوال دی نو ورته وی څه سوال دی ویجستا خورم کونډه شوی دا تا دا غي نکاح کړل
یعنی چې موږ ته تلقین راکې ځکه د رواج خلاف کول ډیر ګراني نو ته خپل خو الان کې 50 کاله خو پیدا شي عمر چې عموما بس بډای عمر یې کې بس نه کوي نو مولانا عطیه رحمت الله علیه ورته بچی ته پته نشته دا غي نکاح شوی زما تر زوی سره هرګه دې چې ورغه نو خپل خد خورته وي چې ما ته پته ته بډای ته اوس د نکاح په مسله کې نه خو بس الله زما به کې واجب چې سره مطلب خبره کوي صحیح نو کستا دا نکاح شي دې باندې به الله تعالی دا غلط دي ځوان رواج ختم کړي مسلمانانو صحیح په هغه محفل کې یعنی ډېر لوی اجتماع وا په محفل کې 15 کسانو د خپل خلاندو او د خپل لون نکاح وکړل چې کونډه شي وي فلا تعذلون لا مملک ویدوی این کہنا ازواجون ددینا چی نکاح کی دوی خاندان اقبل ازا ترازو بیناو چکل دوی خوشی باہمی تو بالمعروف پجائز طریقہ ذالک یوغذ بی دا نصیت در کولش پدے بانے من آچاتا کان منکن چی ودتا سنا یومنو باللہ چی ایمان ساتی اللہ بانے والیوم الاخر روز داخرت بانے ذالک ازکا لکم دا بستاسو طبیعت پاکی ازکا زکاوت وی دننا انر سائیڈ پاکی دل طبیعت با پاکی سو پاکی طبیعت مزاج انر سائیڈ بھی وَعَطْهَرُوا پاکون کے رتال دا پارا ظاہرنو واللہ یعلمو اللہ تعالیٰ پوئیگی وان تم لا تعلمون اتاسو نپوئے گے پہ حکمتنو بانے والوالداتو دا اس بلا مسئلہ دا د پای ورکولو مسله د ماشومانو د پای ورکولو مسله والوالداتو اب میان دی یرزقن اولادهن دای د پای ورکی اولاد پلتا حولین کاملین دوکال مکمل لمن ارادا دا غچا د پارا چې را دلری ایتم الرضاعه چې د مکمل کې رضاعت او پای ورکول د ماشو نو دې دا دوکال ذکر شو دا دوکال مذهب د امام مالک د امام شافعی د امام احمد او زمونږ د امام دو شاگردان دی قاضی ابو یوسف او امام محمد قاضی ابو یوسف او امام محمد نو د ټولو امامانو مذهب دی چې دا پای ورکول معصوم ته تر څوره وخت جایز دی داغه تر 2 کال عمر پورې 2 کال چې عمر برابر شي د مور پای بیا ناروا شي د مور پای بیا د دې امامانو په نسبت باندې ناروا شي او کدی یو معصوم عمر د 2 کالو نه زیات شوی دی او په هغه حالت کې د یو پردای زنانه پای اوسکل ناغي سره رضاعت نه ثابتېږي هغه سره رضاعت یوازې دغه مسو چې 2 کالو نه عمر سیوا شي معصوم عمر د 2 کالو نه سیوا شي نو کدی یو پردای زنانه پای په هغه عمر کې اوسکل نو دې سره حرمت د رضاعت نه ثابتېږي ځکه دا معصوم د لپاره جایز غذا نه ده بیا صحیح شو او د امام سے مذہب دے 2 کالا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مذہب دے 2 کالا چې دا پایس کل د معصوم د پاره 2 کالا جائز دي یعنی دا چې واجب دي سدي جائز دي چې 2 کالو شي بیا ور د مور پای ورکول ناروا دي یو او دویمه ده چې د امام سے پنځ باندې کله معصوم عمر د 2 کالو نه سیوا شوی خلا د 2 کالو نه کم وي او په دغه ایج کې د یو پردای زنانه پای وسکل نو حرمت رضاعت ثابتېږي دی به د هغه زنانه بچي کنسیډر کیږي د امام سے پنځ خو نه به کنسیډر کیږي د دغه نور امامانو پنځ ځکه دای پنځ باندې مدد رضاعت سوره ده 2 کاله د امام سے پنځ سوره ده 2 کاله د امام سے دلیل سوره احقاف آیت نمبر 45 ووصینا الانسان مونږ حکم کړی د انسان ته به والدین خپل سره احسانا د احسان کولو هم کتب حملته امه کرها حملته کیریان کړی حمل معنا څه کیریان چې کیریان کړي دې معصوم لا امو مور ددو مونږ په خېټه ګرځولې پنس ګرځولې پنس ګرځولې د مور ددو قرآن تکلیف سره آسان کار خو نه دی آسان کار ډېر مشکل کار دی دا زنانو ډېر مشکل کار دی او خو د مور حق ډېر زیات دی
حملت امه قرعا ووضغت ازیگولې ده ازیگول وای زیگول او زیگولې ده د ماشوم قرعن په ډېر تکلیف وحمله اگر زول ده په خېټه باندې وفصاله اشودې ورکول دتا 30 شهرا وحمله ګرځول ده په غېږ کې دا امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ تفسیر ده وحمله کېریان کول ده په غېږ کې تصغیق وای نه غېږ په غېږ وحمله اگر زول ده په غېږ کې وفصاله په ورکول دتا 30 شهرا 10 میاشتې دي نو 10 میاشتې څو کال کې 2.5 کال کی نو د امام رحمۃ اللہ علیہ په نسبت دلیل دی دا آیت چې معصوم ته پای ورکول جایز دي سوره مو دی پوره 2.5 کال پوره یا حرمت در رضاعت به ثابتېږي تر سوره عمره پوره د 2.5 کال پوره نو اس کې یو معصوم فار ایگزامپل 12 د شپږشتو میاشتو شوی دی د سوره د شپږشتو میاشتو چې د شپږشتو میاشتو عمر یو هغه وخت کې یو پردې زنانه پایوس کړ یو پردې زنانه پایوس کړ آیا دا مور او زوی ګرځي یا نه پنځ د دغه وانجنو امامانو د مور او زوی نه ګرځي ځکه د ایج اوف د پایو نه لري ډېر 2 کالو زیات شوی دی خو پنځ د امام سے دا مور او زوی ګرځي ځکه دا ایج د پایس کړو تر سوره پورې ممتد دی 2.5 کالو پورې 150 میاشتې پورې خبر ده انکار دیش میاشتې امام سے مذهب ده خبر ده انکار اوس واپس درسي هغه یاد پر سبق خو دا 2 کاله چې دې ځای د آیت کې ذکر دي امام سے رحمت الله علیه فرمایي چې دا 2 کاله خو اصل کې د اجرت په حواله باندې ذکر دي چې کومه مطلقه شوی ده څه شوی ده مور ته طلاق ورکړی شوی دی او ورسره په غیږ باندې بچی دی په غیږ باندې بچی دی نو د 2 کاله عمر د بچی پورې دا مور انکار نشي کولای دی بچی د پای ورکول نه د بچی د شودي ورکول نه دا انکار نشي کولای دی باندې لازم ده چې دی بچی ته 2 کاله سور کی تر 2 کاله عمر پورې په ها د 2 کالونو په آفا د اضافي شپږ میاشتې د امام رحمت الله علیه په نسبت باندې دا آپشنل دی دا څه شي دی دا آپشنل دی یو خبره او دیمه خبره چې د 2 کالو عمر د بچی پورې ځکه مور خو مطلقه ده او بچی د چاري بچی خو د پلار بچی د چاوي د پلار وی نو چې هغه مطلقه مور د بچی له خدمت کوي او شودي ور کوي نو باید چې دغه د معصوم پلار سره اجرت ور کوي هغه ته نو د 2 کالو عمر د بچی پورې په دل لازمه ده چې اجرت په خامخا ور کوي په دل لازمه ده چې اجرت ور کوي سب پیسې ور کوي صحیح موږ ورته دلته ورته سوې چایلډ سپورټ ورکړي او چایلډ سپورټ 2 قسمه یعنی یو دا چې دا د خپل سینې پای ورکړي دویم دا چې خدمت کوي نو یو څو پرې سینې پای ورکړي او خدمت کوي نو چایلډ سپورټ هم ډبل کی چایلډ سپورټ وسی ډبل تر 2 کال عمر پورې به د خپل دا برداشت کوي صحیح کله 2 کالو نه بعد د خپل وای چې نه زه به سنگل چایلډ سپورټ ورکوم صرف د خدمت کولو د شودو دا نه ورکوم د شودو دا نو بیا په هغه باندې امپوز کول نه شي چې لا still you have 6 months more صحیح نو امام رحمت الله علیه فرمایي چې غاښ نه اوس تفصیل ذهن کې راغی دا زمونږ د امام سے کومنده سره قران او حدیث ایکسپلین کوي پته نشته دې سړی ته په هغه زمانه کې خدای کوم ذهن ورکړ زه دې سړی نه ډیر زیات متاثر د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه او واقعي سړی ته متاثر شي ځکه the way he is going to explain Quran and Sunnah and he is keeping in view every ayah of Holy Quran and every hadith of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam نور امامان خو یو واقع بل پاتې شي یو واقع in consideration نو بل آیت پاتې شي امام رحمت الله علیه he is keeping in view all these ayat related to the same subject والوالدات يرضين اولادهن او میان دې د پيور کوي اولاد دوی ته حولین کاملین 2 کال کامل لمن ارادا دا حکم دی چا د پاره چې غیر اراده کړی دا ايتن مرزاغ چې دې به اتمام او اکمال کوي در رضاغت او د پيور کولو اوس دا خو د چا د والدې دا غي ذمہ داری ده د مطلقه څه شه ده
مطلقه طلاق سوی ده خو بچی ته پای ورکړي وکاله اوس دا پلار بسکه وعلى المولود له ادا چا د پارا چې بچی دی نو بچی دی چا دی د پلار وعلى المولود له دا پلار ته وایي وعلى المولود له ادا پلار په ذمہ رزقهن نفقه دے خذودا وکسوتهن اجامع ورکول دے خذول دے بالمعروف د عرف په تقاضا باندې دې کې به دوه سيزونه کته شي دا تولی کې چې دې کې چایلډ سپورټ کې دوه سيزونه کته شي یو دا چې کسٹم سره یو دا چې رواج سره او دویم دا چې فاینانشل پوزیشن سره د ملګری د دې پلا فاینانشل پوزیشن سره دغه څه به نو بس نګور دا پورا حنفیان وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس تکلیف بنشي ورکول هیڅ یو کس الا وسها مگر داغه بساط او طاقت مطابق لا تضار والده بولدها تکلیف بنشي ورکول یو والدیتا داغه د ولد او د بچی د وجه اس کا والدی ریزنیبل ایکسکیوز پیش کړه سیوکړه ریزنیبل ایکسکیوز معقول عذر سوی ورته معقول عذر پیش کړ چې زنه شم کوله زه سیکنس لرم یا بیماری لرم یا کمزوری لرم ادا معقول وا نو ضروري چې ته په پوسټ کې تب ورکه ستا پلار به ورکړي صحیح کې نیمه کول نه پانځ کوم دي الله تعالی دا کارخانه دی د بچی د وجه هغه ته زوره پرابلم ولې پیدا کی لا تضار دا ګور الله تعالی چې خالق دې د ارجح حق خیال ساتي لا تضار والدة بولدها ضرر بنشي ورکول یو والدیتا داغه د ولد د وجه ولا مولود له ان بضرر ورکول شي پلار تا بولدی داغه د بچی د وجه چې دغه والدی تقاضا وکړه چې نه ما ته به د میاشتې $1500 راکې سره راکې نا غریب غټی ټوله $1200 غریب ټوله غټی زره $1200 اوس پاغه باندې دا فیصله پوس کول دا خو لکه بچی چې هغه د پاره یو آزاد جوړ شو الله تعالی وای نه به دی والدې ته دا غي د بچی د وجه تکلیف پر کول شي نه به پلار ته امریکا سپریم کورټ جج سپریم هغه څه دا کتاب ما نه پښتنه وکړه I study Islamic law from the ویل ورته دا دوه راشن وعلى الوارث مثل ذلك اوس دا یو بل مسله ده وعلى الوارث مثل ذلك اوس دا طلاق مسله نه ده دا د وفات مسله ده Isn't that child support for the Shanga Tang Situyu because down there just 1 minute mixing مکو دا جدا ټاپک دی دا د چایلډ سپورټ انکلودینګ پای ورکول صحیح هغه بیا بل چې تر کوم وخت ورکړي صحیح اوس پلار مرشو او داغه خدای پادشه ور سره بچی دی خدای پادشه او ور سره بچی دی یتیم اوس دا خدای خو کې میراث نه خپل حساب کې واخلي د دې معصوم مو خپل حصہ دې معصوم به خپل خو په خدای د ذمہ داری خو نشته چې دا معصوم به پالي ځکه دا خو هغه نه دی دا خو هغه مړ کاکا دی د بچی دی چاره دا مړ نو اوس دا مړ سبب وګوري سبب ګوري عصبه معنا اولین وارث څوک به ګوري اولین وارث که غټ وی نو هغه اولین وارث دی صحیح شو غټ وی بالغ وی نو هغه اولین وارث دی کاغنی ورور به چې اولین وارث او غټي سبه غستی کاغنی پلار به اولین وارث چې غټي سبه غستی صحیح شو نو اوس دغه اجرت شودو دا به څوک ورکړي اجرت شودو دا الله تعالی دا دغه اولین وارث ورکړي نور به څوک ورکړي صحیح شو وعلى الوارث او پوارث مالی مثل ذالک مثل دغه اجرت ته فین ارادا فصالا اس کدی دوالو فریقینو لکه خاون او خذی یا دغه وارث او دی خذی دی دوالو اراده وکړه سو فصالا د بچی پرې کولو جدا کولو انتراز منهما فباه مرزامل دای باندې د ټایم نه وړاندې د 2 کال نه وړاندې دوالو مشوره وکړه چې چلو بد یو نیم کال ډیر وا څه شو
دیو نیم کال وتشاور او باهمی مشوره باندې فلا جناح علیهما نشتر گناہ دې دوانو باندې وان اردتم اوس الله تعالی فرمایي دا خود خپل مور مسله ده اوس کدا خاوند وای چې نه ز پتا پای نه ورکړم شو دې کله نفرتونه دومره زیات شي چې دا خاوند د خدای دومره ډیر نفرت پیدا شي هغه وای زستا دا پای په د باندې نسکوم صحیح دی هم ستا په شان شي یا دا نور هم ستا په شان شي زه ولا بله ګورم بله ښځه ولا ګورم یا هغې ښځې ووې چې زه ستا دې بچي له یو قطره پای نه ورکول غواړم تا ما سره کم ښه وکړل چې لا اولاد به در سره ښه وکړي کله ریښت نه شي خلک کېږي داسې که نه کېږي نو الله تعالی فرمایي چې وان اردتم کتاسو اراده کړي ان تسترزقوا اولادکم چې تاسو بل مرزقونی سي بل پيور کون کې خزونی سي اولادکم د اولاد بل لپاره د مور نه علاوه فلا جناح علیکم نشتر وبال تاسو باندې دا جائز ده اذا سلمتم چکر تاسو ورکوی ما آتیتما غوجت چه ورکوی دوی تا بالمعروف دا عرف تقاضا بانده دا کسٹم تقاضا بانده پوجرت پانے والا بلا خدو نیسا دا سو ناجائز خبر خونه دا واتقوا الله ایرے گئی اللہ نا وعلمو پوشے ان اللہ بما تعملون بصیر کہ اللہ تعالی پاغا عمل جتا سوے کوئی پاغی واج کون کے دے والذین یتوفون منکم دا اوس بل مسله ده چې خاوند مړ شو او ښځه پاتې شو وروستو نو دا غي د عدت مسله سره چې طلاق ورکړي دي چې طلاق ورکړي یا خلا شوی دا یا سپریشن شوی دی البته خو عدت معلوم دی چې یا 3 منسس دي نمبر 1 یا نمبر 2 3 میاشتې دي یا نمبر 3 ډیلیوری دا صحیح خو خاوند مړ شو نو اوسم د ښځه عدت خوشته دا خدا still she is in nikah of that خاون دا خاون په نکاح کې ده نو دا به عدت صورت رہی نو الله تعالی وای چې دې لپاره بس دوه عدت دي کدا پرګنټ نوي نو بیا څلور میاشتې او لسره دي څلور میاشتې او لسره دي او که پرګنټ وي نو بیا ډیلیوري والذین یتوفون منکم آخذ آغا سڑی چه وفات کریشی رتاسونا ویذرون ازواجا اپریک دوی بیبیانے یتربصن داخل با انتظار کئی عدت بتیرے بانفسهن لا پخپلا 4 اشهر سلور میاشتے وعشرا الاسرزی چکل حاملی نہیں او ہر چی حاملی دی حاملی مانا پریگننٹ حاملی مانا پریگننٹ نو سورہ الطلاق سورة الطلاق پیدا مکم آیت نمبر 3 واللائی آغا بودای خزے یا اسنا چنا امید شویدی من المحیز دا من سسنا من نسائکم دخل استاسنا ان ارتبتم کستاسو شکوی داغے پا من سسراتو کی فعدتهم لانو عدت داغوی 3 اشہر درمی آشتی دے واللائی آغا خزے لم یحزنا چی دا بیماری دا وجہ حیز ورطرازینا من سس ورطرازینا نو داغی عدتم سورا دے درمی آشتی دے خدا کلا دا پا صورت دا طلاق کی وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ باردار خزے یعنی پریگننٹ اجلهن داغوی عدت دادے ان یضعن حملهن چاگئی ڈیلیوریو کی دخپل بار نو پا صورت دا طلاق کیوں ڈیلیوری دا دا پریگننٹ خزے دا پارا اپا صورت دا وفات دا خاون کیوں ڈیلیوری دا دا پریگننٹ خزے دا پارا واپس پل سبق طلب سے سفر خانہ اس پورا مفتی جوڑے گی خانہ ہاں انشاءاللہ والذین یتوفون منکم او آکسان چه وفات پیش منکم دتا سنا ویذرون ازواجا اپیک بی بیانے یتربصن انتظار بکی بینفسین لا پخپلا 4 اشہر سلور میاشتے وعشرا لسرزے فیضا بلغنا جلہن کلچ دوی رسیدے اغا نیتے اخبریتا یعنی عدت تیر شو
فلا جناح علیکم نشتر تاسو باندې فلا جناح علیکم نشتر تاسو باندې گناہ چا باندې مینز وارثانو د دې مړي باندې چا باندې وارثانو د دې مړي باندې چې یا زامن دي بالغان یا رونه دي هر څنګه کیس چوي صحیح نو پاغي باندې الله تعالی وی څلور میاشتې لسره دي لګ دې خزو باندې چک ساتي څلور دغه د عدت ته څلور میاشتې لسره دي نو دا به عدت تیرې په هغه کور کې چې کوم کور کې خاوند وفات شوی دی صحیح شو چې خاوند کوم کور کې وفات شوی دی دا به څلور میاشتې لسره کوم ځای تیرې ومنته او چې ته حق نشته چې کور نه وباسي څلور میاشتې لسره دي چې ته حق نشته چې کور نه وباسي نو دا کوم ځای تیرې په کور کې د خاوند زوی د خاوند زوی یا د خاوند رور یا څنګه چې هم کیس وي هغه ته د حقیقت ورته وځه چې هغه مرسته نوستل څه کې نه څلور میاشتې لسره دي دا بدای کې تیرې وای مله څنګه نه بس فلا جناح علیکم نشتر وبال دوی تاسو باندې فیما فعلنا د څلور میاشتې لسره دونه بعد فیما فعلنا پاغ عمل کې چې داخله کې فی انفسنا په بدنونو خپلو کې بالمعروف په جایز طریقه باندې نو اوس پته ولګیدا چې څلور میاشتې او لسره دا بزان نه ډولې کوي څلور میاشتې لسره دا بزان ځان به شایسته کوي ها زیبایش او آرایش باندې کوي او څلور میاشتې لسره تیری شي نو بیا خو دې زیبایشو کې چې خریدار پیدا شي والله بما تعملون خبير الله تعالی پاک عمل چې تاسو کوي خبردار دی ولا جناح علیکم اوس الله تعالی فرمایي چې دا څلور میاشتې لس ورځې کې دا به زیبایش او آرایش نه کوي یو د دغه کور نه به اوزینه دغه کور نه به اوزینه دوا او نمبر 3 نکاح ورته ناجایز ځکه دا عدت دی په عدت کې نکاح نکېږي نو اوس بعد اوقات سړی خطر لري چې دا زما د رور خزه د بابي ده تاسو بابي وای ها رویندار چې دا زما رویندار ده صحیح یو خو پیسې مې سي ورسره ډېرې دي یا شایسته خزه ده یا خزه ده اصله چې عدت سو تیریږي چې بل چا سره د نکاح خبره نه کوي صحیح نو نکاح ورسره نشي کولای دا رور د دې مړي رور نکاح یو څو ورسره نکاح نشي کولای خو الله تعالی وایي اسه موږ ته پښتو کې و ټانګ پیرول اسه ټانګ موږ ته تیرې کنه ها چې ورنداري بس بخدای کارونه ځوانه کې د الله فیصلو کې سوک سوک ولې شي صحیح خو هیڅ فکر مکوه زوم یم زه بالکل تا د پاره داسې لکه زما رور څنګه و صحیح دا چې ورته ما چې تا د پاره داسې لکه ستا رور دی خبره اطلاع ده که نه ورته داسې وایي تا د پاره داسې لکه زما رور څنګه و انډایرکټ ډیپازټ نو دا انډایرکټ ډیپازټ پوکي سوي دا دوم دی لپاره چې کنټرول دی اور بیا خوایا چې څه وایي لا جناح علیکم نشتر گناہ تاسو باندې فیما غرستم به پاغه شی کې چې تاسو تعریض کوئ نو د تعریض وایي چې خبره داسي او به سرخه باندې یعنی ډایرکټ ورته ونه چې څنګه زمون په وطن کې ضرب المثل دی ویډیو سړي روډ نه جوړو بس غریب په یعنی د مرګ په حالت کې د مرګ په حالت اوس دې روري هغه ورندارې په حواله باندې فکر مند چیرې د ورندار بیا نو دوته ډایرکټ داسې ویلم نشو چې پښتو کې ځکه د پښتو د خبره په خپل باندې بدر اتله چیرې بدبخت کار شم نو دوی چلو په اردو کې ورته و شاید چې دا نو اردو خوند پښتنو عجیب اردو نو دا ورته بابي هغه ورته ها وی خدا نہ کرے خدای دې کی خدا نہ کرے اور اگر کرے صحیح او کرے خدای دې کی او کوي کی خدا نہ کرے اور اگر کرے اور لالا مرے تو تو ما کرے دوی چې په خپل الفاظ باندې سپیرخ کاری دا څه بلګه کوي
ولا جناح علیکم دې ته وایي تعریض. دې ته وایي تعریض، یعنی تعریض معنا دا چې اشاره کو د لري نه انډایرکټلی پاتې. ولکه مثلا یعنی فقها امام رحمۃ اللہ علیہ زیر پر لکه جملې وایي لکه سړی ورته دا څه وایي ها چیرې خو د تا غوندې پاک باز خزه چې بلا ډېر خلک یعنی هغه دایره درې چې دا زمونږ په کور کې وي افلا هغه بس باټم لاین فټ کی چې بلا ډېر خلک یا وایي نه خو دې خو وایي صحیح. ها رب راغب فی کی رب راغب فی کی ډېر خلک د داسې زنانه په انتظار چې کدا څه وخت ملاو شنو کور به خدای جوړ کړي. صحیح سړی به ورته سړی شي. صحیح. او یا داسې وایي و من یجد مثلک یاره خو روندارې د تا غوندې خدای چې ته ملاو شي نه خو بس جنتي سړی دی نه. صحیح. نو دا پیغام واخلي ډېر تعریض وایي. ولا جناح علیکم د شریعت اسلامي هر څه څومره واضح کړي دي. فیما غرستم به من خطبت النساء هغه چې تاسو تعریض کوئ به داغه الفاظ په ذریعہ باندې من خطبت النساء د غخت د خزونه خطبه وایي ته غخت ته وشتنی ته او اکننتم فی انفسکم یا گناہ نشته تاسو باندې ک تاسو دایره د پټه ساتي په زړه خپلو کې علم الله الله تپتدان لکم ستذکرون چې تاسو بزر هغه توازی د خبره ذکر کوي ولا لکن لا تواعدون سر والله تعالی وای د عدت دوران کې لیکل دماغ چې ما سره لیکل وکړه بل څه سره باندې کانه کې لیکل الله تعالی وای دا کارخانه ده بس دا تعریف ورته وکړه. ولكن لا تواعدوهن وتاسو دا غینا وعده ماخلی با همی موعد سرا پپټ باندې الا ان تقولوا مگر دا چې وای ورته قولا معروفا یو جایز خبره. نو دا لیکل دی غتل یا شابه په دې قران ما تلاش کیدا ها شرونداري ها تو قران را تلاش کیدا چې د تیر شنو ګل نکاح ما سره چې الله وای داسې کې داسې سړی ته خبره نه دا غیر یعنی مقصد دا هغه باندې په باندې باندې غوا یعنی تور تخپل تقاضا ور وړاندې کړه کله هغه زړه ویني خو جوړ بس به ټیک تا او یا کرے اور نہ کرے. ولا تعدموا عقدة النکاح اتاسو محزن کوي متوي هغه وټه د نکاح په عدت کې حتا يبلغ الكتاب تر دې پورې چې اولیس ورسیږي الکتاب ذالک نه دا کوم لیکل چې کتاب کې لیکل د عدت اجله خپل ټایم تا وعلموا پوښي ان الله تعالی سر الله تعالی يعلم ما في انفسكم پوېږي پاشه باندې چې بزرګ تاسو کې دي فاحذروه نو تاسو ویریږئ الله نا وعلموا پوښي ان الله غفور چې تعالی سر الله تعالی بخون کې دي حلیم البردبار دي لا جناح علیکم. دا بل ټاپک دی دا ټاپک د مہر دی دا ټاپک د مہر دی. په نکاح کې دو څیزونه داسې دي چې بغیر د هغې نه نکاح نه کېږي او دو څیزونه داسې دي چې هغه پکې باید چې وي هغه پکې باید چې وي خو که نه نو نکاح وشي. اوس کوم دو څیزونه چې بغیر هغې نه نکاح نه کېږي یو خو ایجاب او قبول دی یو څه دی ایجاب او قبول پروپوزل او اکسپټنس او دویم شاهدان دی د دې دوه بغیر نکاح نه کېږي. او دو څیزونه داسې دي چې هغه باید چې وي یو خطبه څه شي خطبه چې مولوي صاحب وایي او دویم مہر. نو نکاح بغیر د محرم کیږي نکاح بغیر د محرم کیږي بلکې که چا په نکاح کې دا وي چې دا فلانه چې د فلانی لور دا په دې نامه بل شریکه لور نشته په نکاح صحیح شرعي محمدي سره په حضور د دې دوه گواهانو کې بغیر د مہر تا قبول کړي دا قبول صحیح ان مہر دې پکې نیګیټ نه فدې کړه نو بیا هم نکاح وشو بیا هم سوچ نکاح خو نیګیشن سره مہر نیګیټ کیږي نه نفي سره مہر ځکه that is required by نکاح that is required by نکاح. اوس دا به وایي چې په دې صورت کې یا چې مہر ذکر نشو یا د نفي کو نو په دې صورت کې د مہر کیفیت بسې په دې صورت کې د مہر نو تغل تولی کوي تاکل مہر تاکل وای تاکل مہر او نمبر 2 نه ذکر کول مہر د دوه مسلې دي نکاح کې مہر تاکل شوی دی او دویم دا چې مہر پکېړو ذکر شوی نه دی یا نفي شوی دی. په دې لومړنۍ صورت کې چې مہر ټاکل شوی دی
نو نکاح وشو خو رخصتی لا نه ده شوې. زموږ په وطن کې داسې وي نکاح وشي خو رخصتی 15 شپږ میاشتې بعد کېږي. تاسو رخصتی وایي ورته؟ واده لا نه ده شوې، بس نکاح شوی دی او واده لا نه ده شوی. نه اتفاق دا شو شپږ میاشتې پس پلاني تاریخ باندې بیا څه کوو؟ واده وکړو. نو ها مونږ یو ته کوژده وایو بل ته واده وایو. تاسو کوژده وایي؟ کوژده. نو مونږ عموما په کوژده کې نکاح تړو. ها نو په کوژده کې نکاح تړو خو ته خاون یو بل سره ملاویږي نه. نه یعنی کوژده وکړو نکاح وتړو. اوس نکاح چې وتړو دې معنا ده چې دغه خاون شو. دغه خو کلچر دا دی چې دوی یو ځای کېږي نه یو بل سره. خبره ذهن کې رااله بیا شپږ میاشتې بعد یا کال بعد یا ایز د کیس مې بي بیا واده وشي بیا بود. اوس چې نکاح شو نو ښځه خاوند شو خو لا تر اوسه یو بل سره یو ځای شوي نه دي. نو چې یو ځای شوي نه دي طلاق وشو. یو ځای شوي نه دي یعنی د کوژدې او د نکاح نه بعد او د واده نه وړاندې څه شو؟ طلاق وشو. مهر ټاکل شو $1,000 یا $10 مهر ټاکل شو $10. نو اوس په دې کیس کې د مہر فیصله بس کیږي. نو نیم مہر د خزه دی او نیم د خاوند دی. یعنی دا حق لري د 500 د نیم د 500. هر قسم طلاق جو شو سپریشن شو چې سپریشن شو نکاح شوی دی نو د نکاح نه پس د خزه حق دی د نیم مہر. صحیح دي ته وایي غیر مدخوله. دا لفظ لیکن یاد دیتا غیر مدخوله. دې خدای ته څه وایي؟ غیر مدخوله معنا سیکسوال انټرکورس او څه شي نه شي. کنسومیشن نه شي. بیفور کنسومیشن مدخوله دخول نه لګا. نو بیفور کنسومیشن انګریزي کې ورته وایي بیفور کنسومیشن. after nikah before consummation she was divorced. She is entitled only for 50% of the bridal money or the mahar, as the case may be. Sahi? Aw ka talaq sho ba'da ad-dukhul, after consummation. Yani yawzai shu de wada sho yawzai sho bal sar. After consummation wada sho yo bal sar. Yo shpam yawzai te se okra kovi ne kro yo shpa yo bal sar yawzai te rakla. نو دې ته وایي after consummation. هغه کې میډیکل ریپورت ته ضرورت نشته. میډیکل ریپورت بس د یو بل سره شپه او ځای تیر کړه اگر چې علیحده وو بس یو کمره و الی اخره. نو دې ته وایي consummation وشو. نو اوس که طلاق شو نو she is entitled for 100% of مہر. دا په هغه صورت کې چې مہر ټاکل شوی دی یو اماونټ ټاکل شوی او که اماونٹ نه ټاکل شوی دا دویم صورت چې اماونٹ نه ټاکل شوی نو که بیفور کنسومیشن ډیورس شو کنسومیشن په ترمخ او شو نو په دې صورت کې هغه له متعه باور کیږي صبر کی متعه. اوس متعه څه ته وایي؟ متعه یو دو درې جوړې کپڑے یو دو درې پیدا ډیپند کوي په کلچر باندې. یو دو درې پیزارونه صحیح سپېسې دا ورته ورولېږي بس دا دغه ګفت. عموما خلک اخلي نه خو شرعاً دا دغه استحقاق دی. شرعاً دا دغه استحقاق دي ته متعه وایي. متعه معنا انټرټینمنټ چې انټرټین کا ځکه چې ما ټاکل شوی نه دی لہذا it would be decided according to custom. صحیح. او که واده شوی دی یعنی رخصتی شوی ده خدای یو بل سره یو ځای چرته شپه ورځ تېر کړي نه دي. یعنی واده خو وشو ښځه د پلار د کوره چېرته بوتلی شوه د خسر کور ته لا تر اوسه خاوند په امریکا کې راغلی نه دی. نو دا هم غیر مسؤوله ځکه دی یو ځای کېدل نه شي نو هم دغه متعه ورته ورکېږي. څه ورکېږي ورته؟ متعه ورکېږي ورته. او که رخصتي وشوه او دی یو شپه ورځ یو بل سره یو ځای تېر کړل خو مهر ټاکل شوی نه دی یا مهر نه پېښې په نکاح کې چې هېڅ مهر بنئ
او بیا طلاق وشو، no, that would be decided according to the custom of that locality and the family concerned. صحیح چې د فیملی رواج سره په مہر کې او د علاقې رواج سره، نو taking into consideration their usage and their custom. یعنی فار ایگزامپل چې یو ولی خلکو مہر کې خود $10 چا $1500 چا $2000 الی اخره، نو 200 کې سبق قاضي into consideration واخلي چې دا د دې فیملی یو نکاح شوی د $1000، دا یو بل نکاح شوی د $1500، دا یو بل نکاح پکې شوی دی په $2000 باندې، هغه به ان بټوین مہر مثل څه شي، مہر مثل ایوریج باندې $1500 څه شي ورته $1500 دي ته وي مہر مثل. لا جناح علیکم، نشتر گناہ تاسو باندې ک طلاق ورکړي زنانو ته مالم تمسون لا او تاسو نه ټچ کړي دوی او تفریضو لهن فریضه انمد مقرر کړي هغه لپاره فریضتن سمهر مقرر. ومتعون دغه مسله ده متعه، ومتعون لا دیل متعور کوي، نو متعور کوي سمانه انټرټین کوي، عزت ور کوي. علی الموسع قدرو او څنګه انټرټینمنت بکې، نو ډیپند کوي څنګه انټرټینمنت کوي، ډیپند کوي که منیمم ویجز باندې سړی کار کوي نو بس یو دوه جوړي یو دوه بوټانو دا ورته ورلېږي یو $200 صحیح شو. خو که سړی یو غټ انجینیر یا یو لوی ډاکټر وي، یو غټ انجینیر نو چې هغه دوه جوړې لېږي او دوه بوټان لېږي څومره ذلیل بختاري. دیو جل الله تعالی وی علی الموسع قدره، په غنی سړي باندې داغه د بساط مطابق، وعلى المقتر قدره، او په فقیر سړي باندې داغه د بساط مطابق. چې هغه د سور لګي د آرټیشیان دی یو نکلس ولا واخلي، سړي واخلي یو نکلس دی ولا واخلي، یو لس پینځل شل جوړي اعلی جامې دی ولا واخلي، یو لس پینځل جوړي بوټان دی ولا واخلي، یو $10,000 دی ولا ورولي. علی الموسع قدرو، په مالدار سړي باندې قدرو بساط داغه طاقت داغه، وعلی المقتر قدرو، اپ فقیر سړي باندې قدرو بساط داغه، متاعن دا انټرټینمنت بالمعروف د عرف تقاضا باندې، حقا علی المحسنین دا لازم دی په خو خلکو باندې. محسنین معنی په خو خلکو باندې، یعنی کته کلیم کې چې زه مسلمان یم نو بیا الله تعالی دا کار وکینو. وان طلقتموهن، کتاس طلاق ورکړ دوی لا من قبل ان تمسوهن، مخکې دې چې ټچ کړي مو دوی لا، وقد فرضتم لهن فریضه، مقرر کړي مو دوی لپاره فریضه مہر، فنصف ما فرضتم، نو ټچ کړي مو نه قبل الدخول before consummation، سو سبکه فنصف ما فرضتم، نو نیمه د هغه ما چې تاسو مقرر کړی دی، ها الا ان یعفونا، مگر الا یعفونا چې دا خدای درته معاف کی، چې زه نه غواړم، زه نه غواړم یوا، او یعفو الذی بیده عقدة النکاح، یا معافی کی آکس چې په لاس داغه کې دا عقده ادا غټه د نکاح، نو مراد ته خاوند دی. بعض اوقات داسې وشي چې کله دا نکاح کیږي before consummation نکاح کیږي، نو چې کوم مہر مقرر شي نو الته ورته ورکی ټوټل $10,000 مہر ورته خو واخله، صحیح. خو رخصتی و نشوه، کانسومیشن وشي، خبر را نشوه، اختلاف پیدا شو، خبر اوس طلاق ورکړ، اوس طلاق ورکړ د خځې حق خو دې 50% سورې دې 50، خو هغه خو ګرځي ولله $10,000، نو اوس الله تعالی فرمایي چې هغه باوند ده چې 50% دې خاوند ته واپس ودیږي، $15,000 ورته واپس ولېږي. ها البته کدا خاوند زه نه غواړم، نه خو دا حق نه چوس وای چې نه غواړم. مثلا شیرشاه فرید خان له گاډي ورک د اس 12 کړل، فرید خان ته گاډي نو صحیح، او چې دوه درو لپاره 12 کړو په سلوون ورځ باندې فرید خان واپس کو، هغه زه نه غواړم، نو ته په زور نه شو ورکولای، صحیح شو. شیرشاه به چې کین نه خو بل فرض کو دا شی وکړه، اگر کرے او یعفو الذی، یادا چې موافق یا کس بیده چې پلاس دا کې عقدۃ النکاح، عقدۃ نکاح دا، نو د نکاح اصل ګټه د چا لاس کې د خاوند. اوس الله تعالی فرمای چې په دې مسله کې خصوصا خاوندانو ته خدای حکم کوي
چاته وان تعفو او تاسو او خاوندانو چې معاف کوي او غنیمه واپس اون غواړي. ټوټل مہر مو ورکړه دي ها د نکاح په موقع بیفور کانسومیشن، طلاق شو بیفور کانسومیشن، ته حق لري چې 50% واپس واخلې، خو خدای وایي که معاف دې که اقرب للتقوا، دا تقوا ته پای کې د دې خبره ده. نارینه سړی په دې خبرو بد ښکاري. صحیح، دا د غیرت خبره صحیح ده کنه. وانتا مون طرف ته ضرب المثل له دا زمانہ چې کپڑے وینځي دلته خو واشنګ ماشین د موږ وطن کې واشنګ ماشین په کلو کې ځاتو صحیح پلاس نه بلکې موږ ته یو لګي ما سوټه موږ صوبا دی وای ا دې لګي او تخته و نه تخته باندې به او به پیښولې نه به کول صحیح. نو په داسې کیس کې بعد اوقات دا بيدون کې وبوي کنه دا زنانه داغه په غاړه ناشتي بيدون کې وبو ولې په غاړه باندې نو کله داسې وشي چې دا اوبر راشي نو تخته یوسي دا دې پاتې دی چې ته اوبو چې پراشي نه تخته یوسي نو دې له غوسور شي نه چې کوم صوباله ورته او ورپسې وګورځي وایي چې تخته له صوباله دې ورپسې لړشي ته صوباله باندې نو دام دقه څه مسله ده چې خزه لاړه دا $10 څخه غلط خیرتي سره کوئی دا صوباله دې ورپسې لړشي مہار دی بس دا دي سیم ثینګ. وان تعفوا اقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم اتاسو ميروي اغه مروت په خپل میاس کې. الله تعالی وایي چې ډېر خبرې داسې دي چې هغه په قانون نه فیصله کوي، په مروت خلک فیصله کوي. قانون نه بستا حکم وي خو د مروت د وجه سره د هغه ذکر نه کوي. دا انساني دنیا چلیږي په مروتونو باندې، خو زمونږ مروتونو ټول ختم شو که ختم نشو. یعنی خصوصا پښتنو کې دومره ډېر مروتونو مونږ هم دغه جنازه وستا مونږ هم دغه وسره مونږ و د چتی په ور چته پیژنې یو ورکوټه باندې مرغای د دې مرغای نام ډیر وړه ده دوره باندې دي ډېر ورته وایي د ډیر ورکوټه باندې ده ها همین د دې مرغای نام ډیر وړه ده عمل کې کونه کې داسې چت 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 ها دغه دې چت چت کې دا ټک 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 نه دې چته وړي صحیح شو. اوس هغه پزما کا باندې ګرځي ما ټول دوره دې دوره پیږي نه چې پلک لینداسه نه یو ورکوټه یې پل میاس کې ځکه خپې وړي دي ابدان یو ورکوټه دی. نو څوک چې دا ډېر د مروت خلاف خبره کوي نو موږ وطن کې ګوي دا ډېر بے غیرته سره دی. د پټولو خبرو کې د چتی پل وایي موږ سوای د چتی پل وایي نه دوره معمولی خبره هم سړي سره حساب وایي حالانکه دا د مروت خلاف دا صحیح او چې دا مونږ هم وایو چې تر شپې اسمان ته خپلونه اقدامات کړي. ولا تنسوا الفضل بينكم اميروي مروت پخپل میاس کې ان الله بما تعملون بصير تاکي سره الله تعالی پاغه عمل چې تاسو کوي بصير لیدل کې دي. حافظو اوس الله تعالی فرمایي چې دا احکام عملي کول لږ مشکل کار دی. خود تاسو یو علاج کوي چې هغه سره مو اصلاح وشي سره مو شي اسلام او که هغه اسلام وشو نو الله تعالی فرمایي بیا احکام امپلیمنٹ کول به تاسو ته مشکل نه نغه علاج څه دی. حافظوا علی الصلوات تاسو محافظت کوئ په منځونو باندې منځونه کوئ په خپل وختونو کې او پراپر طریقې سره کوئ منځونه کوئ په خپل وختونو باندې او څنګه کوئ نو چې منځ کې په خپل وخت او پراپر طریقې سره کې نو دا بدن اصلاح کوي دا د طبیعت اصلاح کوي. نو چې د طبیعت اصلاح وشي نو د خدای حکم منل او عمل کول دا به چاته مشکل نه. حافظوا علی الصلوات محافظت کوئ په منځونو باندې والصلاه الوسطى بالخصوص په منځني منځ باندې. اوس دا منځني منځ کوم یو دی نو دې کې تفسیرونه مختلف دي. دې کې څه شي دي تفسیرونه هر یو منځ منځني منځ دی. کله سار منځ واخلي نو منځني دی په دې حواله چې د شپې او د ورځې منځ کې دی منځني منځ دی. کله ماسپښین منځ واخلي نو دا منځني منځ دی کله د ورځې په نیمه کې دی. کله مازیګر منځ واخلي نو دا منځنی منځ دی کله د دوه منځونو میس کې دی. کله ماښام منځ واخلي نو دا د ورځې په انتها کې دی. کله ماخوتن منځ واخلي دا د شپې په ابتدا کې دی. نو حافظوا علی الصلوات والصلاه. حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمایي چې دینه مراد د مازیګر منځ دی.
او تایید ورل کړی دی چې حضور علیه الصلاۃ والسلام گویا یو حدیث کې فرمایي چې من فاتته صلاة العصر فكأنما وطر اهله وماله، چانه چې د مازیګر موس قضا شي نو دا داسې دی لکه چې په کور اور لګیدا او مال او اولاد ټول وسوسیدل. دومره لوی خساره ورته وشوه، خو دې سړي ته احساس نه کیږي. نو پیغمبر علیه السلام د مازیګر د موس دغه عظمت ذکر کړی دی، او حضرت عائشه فرمایي چې دا به صلات وسطی دا هغه تفسیر دی. حافظوا علی الصلوات، محافظت کوي منځونو باندې، والصلات الوسطى اپ منځنی باندې، وقوم او درېږئ لله الله د پاره، قانتین اطاعت کوونکی تواضع سره، قنوت معنا عاجزۍ سره. فإن خفتم کتاسو یریدئ د دشمن نه یا د درنده نه، د دشمن نه یا د درنده نه او وخت د مانځو، فرجالا نراکوسې د سورلینا لاندې منځو کوي، او رکبانا یا پسورلای باندې ناس منځو کوي. فاذا عملتم خو چې کله په عمل شي، فذكروا الله نو یا الله تعالی کما علمکم، په هغه طریقه لکه څنګه چې الله تعلیم درکړی دی، ما لم تکونوا تعلمون، دا هغه شی چې نو تاسو چې هغه باندې پوه دی. والذین یتوفون منکم، او هغه کسان چې وفات شي تاسو نه، ويذرون ازواجا اپریک دی بیبیانه، وصیتا لازواجهم، نو دې وصیتو کې په حق دی بیبیانو خپلو کې وصیو دا چې دغه خزي د خاوند د مرګ نه بعد یو حق دی لازم چې هغه سره دې حق نشته، یو حق دی لازم چې هغه سره دې حق نشته، او هغه لازم حق دا دی چې دا د خاوند په کور کې سلور میاشتې او لسره دی تیرول شي، څوک هم دا کور نه استه نشي. صحیح. او الله تعالی فرمایي چې څه خدا ده چې دا خاوند وصیتو کې چې کم از کم زما خزه یو کال خورته ګوري، سلور ته ګوري، یو کال خورته ګوري، د مروت خبره ده. وصیت لازواجهم، وصیت دیو کی په باب د بیبیانو کولو کې، متاعن چې دا نفع واخلی ال الحول تر یو کال پورې غیر اخراج، او چې نو باس دی له اسوک د دې کورنا، یعنی خپل وارثانو ته دی وای، رونو ته دی وای، یا ترونو ته یار څوک چې وارثان وي، ځکه دا غي خپل اولاد به خدای ول ټیک کړي، خدای نشتا. صحیح. نو بیا خو لیور چې دی خو یې کرے اور اگر نه کرے، ها نو بیا وځه خدا کرے او خدا نہ کرے اور اگر کرے، ہاں غیر اخراج. فإن خرجنا، او صلی اللہ تعالی فرمایي چې تینو باسه خدا د سلور میاشتې لسر دینه بعد په خپل اوزي، نو تور سره څه کول شي، بزرګ نشي سروي. فإن خرجنا کچری دی قوته فلا جناح علیکم، او ایون که پسرور میاشتې لسر دې کې دن نو موته اوسته خو تړل نشي، کتل شي اگر چې په دوی لازمه نه په حیثیت د مسلمان چې د سلور میاشتې او لسر دې نه بدا آرایش دې بایش کوي، نه بده خاوند د کور نوزي، نه بنه کا کوي. صحیح. فإن خرجنا کدی قوته فلا جناح علیکم، نشتر گناہ تاسو باندې فیما فعلنا پاغشه کې چې دیه کوي فی انفسهم لا په بدنونو خپلو کې، من معروف په جایز طریقہ، والله عزیز الحکیم، الله تعالی غلبه والا او حکمت والا دی. وللمطلقات ار طلاق شو خود لپاره متاع، متعور کول دی، متاع معنا متعور کول دی، سمانا نفقه او سکنا، خزه طلاق شوی ده نو ستر عدت پر وخت پورې دی استحقاق ته څه چې خاوند ورته نفقه ور کوي، هم ورته رهایش ور کوي. ها وللمطلقات، او څنګه به ور کوي، بالمعروف، د عرف تقاضا باندې. نو عرف کې دوه څیزونه کته شي، یو د لوکلیټي کې رواج سره، او دویم د خاوند فاینانشل پوزیشن سره. حقا علی المتقین، دا لازم دے دا آکسانو بانے چی اللہ نے یریگی. کذالک یبین اللہ، دا رنگ بیانے اللہ تعالیٰ تاستا آیاتی احکام لعلکم تاکلون، دا دے دا پارا چی تاسو عقلو کے خبر بانزان پوئی کہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولی محمد وآلہ وصحابہ اجمعین. لمربنا الحمدنا بالقرآن زمین اللہ وذکرنا بالقرآن ما نسینا وعلمنا منه ما جهلنا واذكرنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار فالله خير حافظا والحمد لله. فرید خانہ تو ڈائریکٹر یوتھ ہے، نو ڈائریکٹر یوتھ پدی مسئلہ کی بیا یوتھ کی زمونږ انګریزي کلاس والا سبب وہی کراله نه سره خبر وک چې دا سده یوتھ درس مس ارینج کړو، صحیح شو چې یوتھ سے ایکټیویٹی شروع شي. او یو لسم باندې
نه دوی خدای اناونسمنت هم هغه ته لټ کړو ما اناونسمنت زرو کوي چې بس دا ټینشن